الذي هدانا إلى صراط مستقيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه وصحابياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين الطيبين الطاهرين المعزمين المكرمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا خطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. صدق الله خالقنا العظيم. درود پاک شریف شوق محبت سرول ولی اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واصحاب سيدنا محمد وصحابيات سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة مقبولة تؤدي بها ان حقه العظيم. گرانو مسلمانان رونو دو تقریر پا آغاز کی سنگ زمونگا قرآن عظیم الشان تفسیر و ترجمہ دا روان دی. د جمعه مبارک تقریر هم دغوی په دغه حواله باندې ما ستاسو په درون حضور کې دو آیتونه مبارکه تلاوت کړل. یو آیت کریمه د سوره بقره 58 نمبر او یو آیت کریمه یو کم شپیتم نمبر. دا دو آیتون مبارکہ ما ستاسو په حضور کې تلاوت کړو. باری تعالی چې دینو ارشاد فرمائی خدا خبر مخ کی تیرا شوی دا چې موسی علیہ السلام د خپل قوم بنی اسرائیل سره چې په دې لار کې اغی ته دغه معاملات راغلیو چې دو فرعون هغه لښکر اغی پسې شوی او فرعون ورپکې هم و. نو بیا الله رب العزت اغی لا د دغه عظیم لښکر نه او د دغه ظالم بادشاہ د فرعون نه نجات ورکړو چې الله رب العزت ته دریاب کې دولس لارې چې دینو داوتا باری تعالی ورکړي. هغه معامله بیا تیه میدان کې د دی وخت تیرې دو هغه کې چې د اوبو مسله راغلی و الله رب العزت ورته اوبو ورکړي وي. او بیا د هغې تذکره وایي استسقا موسی لقومه کې د غوبو چې کله معامله رااله نو الله رب العزت د موسی علیه السلام مبارک چې کله استسقا وکړله معنا دا چې د باران سوال یې وکړ د باری تعالی دربار کې. استسقا دغه دا د الله رب العزت نه
اوبه غوښتل، یعنی چې کله سوکړه راشي او معامله سخت شي نو بیا خلق باری تعالی ته زاری وکي نو الله رب العزت مهرباني او فرمایي دغه ته استسقا ویل کیږي. لکه زمونږ هم سباله ان شاء الله دا اراده ده چې د استسقا د پاره څنګه چې مولانا صاحب تاسو ته ویلم دي نو د هغې د پاره بیا ورته مونږ تاسو زاری وایو. د هغې د پاره علماء کرامو ډېر دغه ذکر کړي دي چېره دغه کې به جامې به داسې ډېرې بوسیده واچوي یو د خوارې زارې شکل به جوړ کي او معصومان بچي به هم د ځان سره بوزي په غېږو کې یا به ماشومان بچي کور کې پرېښودي شي میندې به یې بوتلی شي مثال. خو چونکې یا که د زناورو بچي نو هغه لنګ څاروي چې دي د دې پورې دا راغلي چې لنګ څاروي بچی کور پاتې شو د هغې هغه میندې چې دی نو مثلا بوتللې شولې چې هغې یو بل پسې لیواله شي او چغې ووایي خلق به چې دی د هغې نه مخکې صدقه وکړي او بیا به الله رب العزت ته چې دی نو 2 رکعاته نفل به وکړي که ځان ځان لی کوي نو هم صحیح ده شته د کتابونو ذکر کړي دي او که په جمع یې کوي نو هم او بیا به رب لاعزال ته لاس د زارې د عاجزۍ اوچت کړي چې ربه مونږ ستا بندګان یو او دلته راوتي یو هغه خپل کور مو پرېښودو بچي مو پرېښودل دلته کې چې دی نو رالو ستا نه د خیر د رحمت باران طلب کوو نو باری تعالی ډېر مهربانه دی. نو الله رب العزت مهرباني وکړي په دغه حواله باندې سلیمان علیه السلام ته یو پیره قوم را جمع شو قربان باران نه کېږي څه وکړو هغه ورته ویل چې داسې چل به وکړو چې بس الله رب العزت ته به زاري وکړو. په دې کې خلک را جمع شوي دی زارې به کوي الله ته. په دې سلیمان علیه السلام یو میږي ولیده ګورې د الله رب العزت په دربار کې چې د څه شي سوال او د چا سوال خدای قبلې یو میږي ولیده هغه دا 2 رستې خپې چې دی نو په دې ولاړ دی او دا مخکینې خپې اوچتې کړي دي او رب العزت ته دعا کوي یا الله زم ستا مخلوق یم او ستا د در نه ناامیده نه یم نو باری تعالی ته سوال کړی دی سلیمان علیه السلام د هغه میږي هغه خبرې چې واورېدې د الله سره چې مناجات کول هله وی راځئ خلکو ته وی بس ستاسو دپاره خدای پاک د بل چا سوال قبول کړی دی د بل چا سوال قبول کړی دی او باران وشو. نو سلیمان علیه السلام ګورې هغه میږي چې کوم دی نو سوال وکړو لکه هغه مخلوق دی داسې دا زناورو کې هم دا معاملات ګورې تاسو یاد ساتئ دا وي او کله کله داسې چل وشي چې مثلا هغه یو پیر صاحب یو ډېر لوی بزرګ انسان د هغه 2 لوڼه وي د هغه یو لوري د زمیندار کر واده و د هغه یو لوري چې دی نو چې تا د دې ټیکرو دا لوښي موښي جوړوي د هغې کره واده وه پجه چې دی نو هلته کې پجې معامله وه او دې خوا د زمیندارۍ خبره وه نو هغه زمیندار لور راله بابا ته وایي چې صاحبه دعا وغواړی چې الله پاک د خیر د رحمت باران وکړي نو هغه بله هم راله په دغه وخت کې چې بابا ګورې دعا ونه غواړي لکه زنانو ته جنکو ته هم پته وه چې نیکان خلک لاس اوچت کړي بیا خدای پاک رحم کوي او د دغه نیکانو مشر آقا کریم صلی الله علیه وسلم دی کنه کله چې د باندې یو کس راغی او داسې هغه وکړي یا رسول الله وی سوکړه ده څاروي چې کوم دی نو داسې د لوږې نه هلاک شو اوبه نشته جړا فریاد یې وکړو محبوب علیه السلام رب ته سوال وکړه لاسونه یې پورته کړه په منبر باندې ناست مبارک لا د منبر نه راکوز شوی نه دی
خلق جمعات کې دی چې باران راغی وریځ راغله او باران راغی او د محبوب علیه السلام مبارک په ګیره مبارکه باندې اوبه راڅڅېدل یو هفته وورېدو خو دا یاد ساتئ دا چا غوښتلی و د الله نه او چې هغه چا نه ویلي چې خدای اوس یې ودرې نو بیا به لا ورېږي هفته پس د جمعې ورځ وه امام بخاري رحمت الله علیه دا ذکر کوي بلې جمعې له بیا حقه سړی بیا پاڅېدی یا رسول الله څاروي چې کوم دینو هلاک شو په آبادۍ را پرې وځي او لارې چې کوم دی نو ختمې شوې لکه خلک خوړونو مړونو کې لارې مارې او پخوا تاسو ته پته ده چې دې څاروو بیا په دې غوجلو کې چغې شروع کړې د ډېر دغه نه چې بس باران به ډېر زیات شي داسې اوږدې اوږدې جړۍ به شي ناقه صاحب خو محبوب کریم علیه الصلاة والسلام دا نه وایي چې خدای دا باران ودرې محبوب علیہ السلام په دې خپل امت باندې دومره مین دی چې مبارک په هغه خپل انداز کې سوال وکړو د خپل رحمتیت د صادر سره ډک سوال وکړو چې ولې حوالینا ولا علینا پروردګاره موږ په دې ګیر چاپیر په دې غرونو باندې په دې غونډو باندې په دې ګیر چاپیر وره خو په موږ باندې ودرې د ګیر چاپیر حوالینا باندې دی وی پاکامو باندې په زرابو باندې یره جی بس وریځ چې کوم دی نو یو خوا بل خوا شوه د حوض په شان دغه پکې جوړ شو منځ کې شین دی ګیر چاپیر وریځ ده په ګیر چاپیر په غرونو ورېدو دې خوا چې دی نو علما محدثین لیکي که محبوب علیه الصلاة والسلام مبارک داسې فرمایلی وي چې خدای دا باران ودرېوي د قیامته پورې به یو څاڅکی هم نه و شوی یو څاڅکی به هم نه و شوی خدا محبوب علیہ السلام دا اوس بارانونه ځکه کیږي ها غیر چاپیر لګیا دی وری داسې ورځ نشته دی چې په کې باران نه کیږي خدا باران چې نه کیږي نو دا ولې نه کیږي د دې نسخه څه ده یعنی د دې وجه څه ده بیا د هغې نسخه څه ده چې باران وشي الله اکبر باران نه کېدل محبوب علیہ السلام په خپله باندې فرمایي عدم المطر بسبب المعصیه د باران نه کېدل چې دي نو دا د وجې د ګناه نه دي د وجې د ګناه نه دي چې ګناهونه کله زور شي نو بیا باران نه کېږي حدیث کې راغلي عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه د دې حدیث راوي دی چې وایي کله چې د دې په ټول کال کې د دې یعنی دې کال کې د هر چا د اوبو خپله کوټه د خپله حصه د برخه ده د الله په دربار کې نو چې کله یو خاریه والا یو علاقې والا ګناهونه په هغې کې زور شي نو د هغې هغه برخه اوبه په بل خاریه باندې په نورو خلکو باندې ووري چې په هغې کې هم ګناهونه دغه شي نو بیا الله رب العزت په دریابونو باندې ووري او تاسو مونږ دا خبره اورېدلې د خپلو مشرانو نوم چې د یو کال اوبه بل ته نه پاتې کېږي نو دا پاتې کېږي نه خو د هغه برخې نه چې دی محرومه په څه باندې شي سړی په ګناه باندې د ګناه د وجې نه تاسو خبره پوه شوې د دې وجې نه چې دی ما عرض کوو بیا باری تعالی چې دی چې د چا سوال قبلي اوس دا معاملات خو د نیکانو خلکو سوال خو چې دی نو قبلیږي خو کله کله دا نیکان خلک ځان په دې نور عامو خلکو کې پټول هم غواړي یو بزرګو هغه وایي د دې وجې نه چې یاره دا خلک را باندې دومره دغې کړي دي چې راشه د دې خلکو نه ځان پټ کړمه کله کله داسې کېږي ډېر واقعات داسې شته یو بزرګ ته کسان ورغلل هغه ورته وایي چې ورته وایي موږ دپاره سوال وکړه چې خدای باران وکړي هغه وایي لاړ شه په فلاني کلي کې یو په ظاهره باندې د هغه ظاهر باندې ورته خبره وکړه یو کسان به را روان یو دا تورې باجې به ویو په هغې کې به چې کوم مشر یې هغه ته ووایي چې باران وشي هغه ته ووایې نو چې کله داسې دی راغلل ورته ودرېدل ورته وایي چې جی سوال وکړه چې باران وشي هغه وایي ما ته وګوره زه باران سوال ولکه
هغه مسار څه چې دی وي شابه وي دا خو ته پلاني نه دی ویلي ویلي دی راته ها ویزنو لاس اوچت ک دعایو ک باوریا زرال او باران شروع شو ما خدان په دې کې امتنه اخلاص نشوم خو تاسو ته یو خبره کومه او هغه دا چې دا سړی چې دی د هر مازیګر مونځ او د ماسپخین مازیګر مونځ دی په بیت الله شریف او مدینه منوره کې چې دی نو دی کوي د کرامت په جوړ باندې لکه داسې نه بهر حال عرض مې کوم وی تا زما پرده اوچته کړه نو زه ستا پرده اوچتوم نو داسې خبرې ورته وکړې او داسې واقعات ما تاسو ته وویل ډېر زیات شته دي چې یاره الله د چا سوال قبلوي دې وجې نه د حضرت موسی علیه السلام مبارک وقت دی دور دی خلق راغی باران نه کیږي قربان قرآن وایي استسقا موسی راغستی دی دا دی خو هزارې د پاره خلق ورته وي چې باران نه کیږي سوال وکړه چې باران وشي ای د الله رسوله د مبارک رب العزال ته چې دی نو لاسونه پورته کړل دعا کوي باری تعالی ورته وایي موسی علیه السلام ستا په دې قوم کې یو کس دی چې دا نو باران نه کیږي وی څوک دی وی څه کوي وی چغل خور دی دیو چغل خور دی چې دغه چغل خور توبه دی کړي د هغې پورې باران نه کیږي یاره جی موسی علیه السلام ورته وایي پروردګاره ما ته یې وښیې که نه ما ته یې ښکاره کړي دا کس غرض یې دا و چې موسی علیه السلام خو جلالي پیغمبر و چې د دې چې په زور پې توبه وباسم غرض دا دی که نه زه جلالي پیغمبر هارون علیه السلام یې د ګیرې مبارکې د سر نه ونیو وی دا ولې دې خلکو د سخي عبادت کړي ته پکې وي یاره جی باری تعالی ورته وایي چې دا ټول خلک ولګي دوی په سچه توبه وباسي ته دی به هم پکې راشي بس هر یو باندې چې دی نو هر یو هغه یې وکړه چې بس توبه وباسي د ټولو ګناهونو نه هر کس ته هغه کس چې دی په سچه توبه وایستا وریا راغله باران شروع شو موسی علیه السلام وایي ربه تا خو وایې چې دغسې کس دی پکې باران نه کېږي وایي هغه سړي توبه ایستلې ده یو روایت دا کتابونو ذکر کړی دی چې یاره موسی علیه السلام ورته وایي چې ما ته یې وښیې نو باري تعالی ورته وایي چې هغه چغل خور دی نو زه تاته د هغه په سر دغه وکړم بهر حال عرض مې کوم دې ځای کې دا یو ګناه راله ګورې چغلي حدیث کې راغلي چې عذاب قبر عام طور چې دی نو دا د متیازو د سانسکو د وجې نه د عام عذاب قبر چې دی نو دا د متیازو د سانسکو نه ځان نه بچ کولو د وجې کېږي او یو چې کوم دی نو هغه دوه قبرونو باندې محبوب علیه السلام تیر شو محبوب علیه السلام په خچره باندې سور دی دا خچره داسې وترېدله قریب و چې محبوب علیه السلام یې ورځولې وي محبوب علیه السلام کوز شو د کجورې څانګه یې راماته کړله دوه ځای یې کړه یو یې په یو ځای ښخه کړه بل وی دا دوه قبرونه دي د قبرونو والا ته عذاب روان دی خو دا عذاب چې دی نو دا ورته په لویه ګناه باندې نه دی روان ګناه لویه ده خو په نسبت سره دې نه غټ غټ ګناهونه هم شته غرض دا و یو به د متیازو د څاڅکو د ځان نه بچ کو دی بل به چغلي کوله نن ګورې دا شی ډېر زیات شوی دی متیازو د څاڅکو نه ځان نه بچ کول ډېر خلک داسې دی اکثر متیازي وکړي او بس دقه شان پاسي اودس وچ نه کي یا چې اودس وچوي نو څنګه یې وچوي دا اوبه اکثر ګرمي او بس په ګرمو اوبو باندې استنجا وکړي او بس پاسېږي نو هغه رګونه نور هم ډیله شوي نو اکثر بیا هغه څاڅکي راشي بس بیا جانېدو کې هغه پاتې شي نو جامې هم پلیتې اودس هم ونه شي دې ته ډېر خیال کوئ ښه مفتی اعظم ایشیا مفتی شایسته ګل باباجي رحمت الله علیه په سعودي عرب کې د شام او د مصر او د غزې د علماو سره په دې باندې
شریعت کړو هغه ته ګټلو چې دا ګرمي وبدي په دې باندې چې کوم دینو دي امام استنجاو کی یا مقتدیان استنجاو کی نو غرغونه ډیل شوی نو داس نو چیږي پاکیو سره ناراضي دې باندې ته باقاعده شریعت ګټلې یو دا مسله وا او یو د پټکی باندې بغیر د پټکی نه موز مکروه دی په دې باندې وسره مناظره کړي وا شریعت وسر کړي دوه ته ګټلې هغه په د بهر نه مليار نه وستي نن تاسو خیال وکړئ چې بے پروا خلق جمعتونو کې تاسو وګورئ زموږ د جمعات خو بیا شاهزاده دي زموږ د خلق اکثریت داسې چې شی په سری ټوپه وغیرہ الا ماشاءالله بعض خلق په کې راشي چې هغه پروا ونه ساتي یره چې ټوپه نه ونو ټوپه جیب کې ساته کنه چې په سر نشي ساتلی ها د احکم الحاکمین عادل بادشاہ چې کوم دی دربار کې ته دغه دربار قدر نه کېدو په دې عدالتونو کې تو ورشه به ټوپه نه هر سړی بزان لزر زر بیا کنه دا بیا توهین عدالت ګڼل شي بهر حال عرض مستاسو خدمت کې دا کو چې موسی علیه السلام مبارک ته دغه ګناه نو چې کله عدم المطر بسبب المعصیت شنو لاول د خپل ګناهونو نه توبه استل پکار دی ګره او ګناهونه نن یوازې چغلی نه د چغلې خو بازارونه په هر کور کې ګرم دي هر کور کې په هر کوڅه کې په هر روړې کې د چغلې د پسر هغه د پسر دی د پسر هغه د هغه پسر دا ټول کیسې روان مونږ تاسو ته سیډي وایو که نه لا سیډیګانو ته پکې وګوره بلا معاملې چې کوم دی جاسوسي ولا تجسسو راغلی دی یو ځای کې او قرآن کې ډېر د دې مذمت راغلی دی بهر حال دغسې د باران چې کوم دی نو ضرورت راغی د هارون الرشید بادشاه په دور کې نو ما تاسو ته مخکې نه یو خبره وکړله هغه بزرګ هغه چې وایي یو لور یې په زمیندار واده و یو لور په هغه چا واده و چې هغې به د دې لوښو کار کوده ټیکرو دا لوښي به یې جوړو نو زمونږ سره اوس هغه کار شوی دی یو کس باران غواړي نو بل کس یې نه غواړي ځکه چې هغه چې تا دوه درې کرنډې سیمټ چې تا چولی دي چې دا راته دغه نشي دا رالوي نشي مثال په طور نو داسې نه دا چې ټول د زړه نه غواړي هارون الرشید بادشاه دور دی خلق راوتې دي زارې دپاره تپوس یې وکړه دا څه کوي دا خلق او د بادشاهانو سره خو بیا ډېر فکر شي چې کله ګڼه ګوڼه ویني که نه هارون رشید بادشاه چې دی تپوس وکړو د هغه بادشاهان خو داسې نه وو خو عالمان به وو پوهه خلک به وو د دین او د عوامو او د مسلمانانو فکر به ورسره وو خو یاره تپوس یې وکړه چې دا څه چل دی ولې خلک راجمع دي دا جي باران نه کېږي زارې له راجمع دي دومره خلک راجمع دی او باران نه کېږي دي خدای ته وایي چې مونږ باندې باران وکړي او نه کېږي دا څنګه چل دی هغې سجدې له تللي دي بادشاه هغې ورشئ ووایه اعلان یې وکړو که تاسو د سجدې نه سر اوچت کړی او باران شروع نه شه نو ټول شوټ کوم هغه خو د دې وجې نه چې زما حکومت ته خطره ده نو راشه شلینګ پې کوم یا پې ظلم کوم یا پې په دې دپاره شوټ کوم دې دپاره نه هغه د خلکو ته دا خبره ښودله هغه د خپل هغه تقوا او د خپل چې کوم دی نو دغه مقام او دغه په مناسبت دا خبره وکړي چې څنګه داسې کیدی شي عادل بادشاه هغه زمانه کې ډېر نیک سړی بس خلکو چې واورېد چې دا خو هارون رشید بادشاه دی او به یې اعلان یې کړی دی او لښکر ورسره دی بس صاحب به راشه هر سړي سره هغه باران تېر شي د خپل سر غم شو دا به لا څه کېږي بس صاحب خلکو په سجده کې په جړا شروع وکړه څه په ځان جاړه څه خدای ته جاړه بس هغه رجحان یې راواړو دې طرف او بس صاحب چې دی نو وریځ را روانه شو او خوره شول او په دې کې چې دی نو باران شروع شو خلکو سرونه اوچت دړه نه چام نه دی غوښتلی باران
او بیا نن سبا خو خپکیږي ما څه شی راغی الګ دې کې ویب ته غوه خطا ته ول موسمي حالات مو یو تا ته به دا مو چې دون ورځو کې باران کیږي او کبه نه کیږي نو چې کله دا وګوري نو چې مولا صاحب خدای بارانو کې دی وې د اهلی ولې شوی دی دته ګوره یو اپتاړو باران شته نه ګوره یو اپتاړو باران شته نه اشه دومره خور دومره ګډوډ داسې مو وایا په خدای پاک ته نه د پونو ضرورت شته او نو ورته چې کوم دی نو د موسم د دغه ضرورت شته دی بس چې کله غواړي نو کولی شي کله غواړي کولی شي یو سړی را روان وي چې سوکړه د باران نه کېږي خو نجومیانو ورته وایي دا یو دوه ستوري دي چې دا نه جنګېدلي نو دا باران نه کېږي لکه همدغه د نجومیانو خبرې شوې که نه اوس دا اوسنۍ معاملات چې هغه بزرګ لراله بزرګ څوک و الله اکبر امام شاه احمد رضا خان رحمه الله هغه مبارک و هغه ته یې وی ښه راشه وی راځئ دا ستوري به مو له وجنګو چې د دې د ارمان هم پوره شي خو بزرګ و نیک سړی و داسې دغه یې راښکله یو طرف ته بل طرف ته یو دوه ډیري جوړ کړله او بس یو طرف نه داسې کړه او د بل طرف نه داسې کړله زه دا وجنګېدله ورېځ راله باران شروع شو الله دا نیکان بندګان هم ساجیبه عجیبه تفریقونه نو غرض مې دا دی چې انشاءالله سبا که خیري فضل واحد صاحب دي ملګرو دا دغه جوړ کړی دی چې زارې له بتللي دا زما آیتونه مبارکه خو ما دوه نور لوستلي خو ما په استسقا باندې دا خبرې وکړلې او بیا مونږ تېره جمعه دا ویلي چې زمونږ به انشاءالله تقریر به د یوې نیمې پوري او بیا به که خیري سنت او بیا به مونځ ته ودرېږو دې وجې نه زمونږ ټیم انشاءالله دغه ځای سر ته رسي الله رب العزت دې خو یو خبره تاسو ته کوم د اواز چې شاته رسي د دې نه پس پوس دا خلک را منډې وي او ځان به را رسي چې لږ یو څو منټه مخکې راشي او د خدای قرآن واورئ دغه ډېره فایده کوي دې وجې مونږ په دې جمعه کې مونږ دا ترجمې او د تفسیر دا سیستم ځکه شروع کړی دی چې سبا خو څوک دا نه وایي که نه چې مونږ ته دې مولیانو څه ښودلي نه دي اکثر داسې وشي او سړی به راپاڅي جټ جاهل سړی مولیانو چاته څه ښودلي دي ملا ته څوک ناست دي الله دې به مونږ تاسو ټولو رحم وکړي وما علی الا البلاغ واخر دعوانا ان الحمد لله دعا وکړئ چې الله پاک جو کوم کمزوري حال رحم